In the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate. Hello dear students, how are you? I hope you're all doing well. سلامونه ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ اوسئ، خپل تیر لوستونه به مو لوستي اوسي او نوي لوست لپاره به چمتو اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست چې دا د 11 فصل دویم لوست ده. د 11 فصل دویم لوست اوله موضوع څه شی ده؟ وکابلري. د وکابلري سیکشن کې موږ ته څه ویلي دي؟ موږ ته یې یو کتاب راکړی ده. موږ ته یې دغه کتاب راکړی ده. ویلي دي چې تاسو معمولا کله چې یو کتاب اخلئ یا غواړئ چې مطالعه یې کوئ، په هغه کتاب کې کوم کوم شیان تاسو ګورئ. آپشنونه یې خپله لیکلي دي دا چې کتاب کومې برخې لري. نو د دې ترڅنګ څه یې ویلي دي چې تاسو هر یو دغه کلمه چې ده په باکس کې ولیکئ، یعنې ورته څه ورکئ؟ شمیرې ورکئ. ښه، راځو ګورو چې یو کتاب کې موږ کوم کوم شیان پیدا کولی شو او یو کتاب کې کوم کوم شیان شامل اوسي. ښه، یو کتاب کې اول چې شامل اوسي څه شی وي؟ فرنٹ کور، یعنې د کتاب مخکینی پوښ اوسي. دویم ټیبل آف کنټینټ اوسي، د منځپاڼې جدول اوسي. جدولونه اوسي چې موږ کوم موضوعات لرو په دغه کتاب کې. د دې ترڅنګ آثر، لیکونکی، د لیکونکي نوم اوسي چې چا دغه کتاب لیکلی ده. د دې ترڅنګ ټایټل اوسي، یعنې عنوان او موضوع اوسي د دغه خپل کتاب چې دغه کتاب د څه شي په اړه ده. پنځم چې دا دغه کتاب کې څه اوسي؟ یو کتاب څه شی لري؟ السټریشن. السټریشن یعنی بیلګه، کومه بیلګه لري. د دې ترڅنګ شپږم ریوایزډ بای، دغه کتاب د چا په واسطه اصلاح شوی ده. همدارنګ اووم چې دا هغه یو کتاب څه شی لري؟ بیک کور لري، کتاب شاتنی پوښ لري چې هغه ته څه وایي؟ بیک کور وایي. نو یو کتاب دغه اووه محتوا لري. هر کتاب فرنٹ کور لري، ټیبل آف کنټینټ لري، آثر، ټایټل، السټریشن، ریوایزډ بای، بیک کور. مخکینی پوښ همداراز د منځپاڼې څه شی لري؟ جدول، لیکونکی، عنوان او موضوع. السټریشن بیلګه لري، ریوایزډ بای د چا په واسطه تعدیل شوی ده، او بیک کور څه شی لري؟ شاتنی پوښ لري. نو دغه یې موږ ته د وکابلري سیکشن کې ویلي چې تاسو ولیکئ چې دغه هر کتاب چې تاسو غواړئ مطالعه یې کوئ کومې برخې د ځان سره لري. خیر، راځو اوس کتاب ته. پارت بی کې ویلي دي ریډ د ټایټل اینڈ ټیبل آف کنټینټ، وایي موضوع، عنوان او څه شی د منځپاڼې جدول ولولئ. وات ټایپ آف ا بک ډو یو تھنک اٹ از، وایي تاسو څه فکر کوئ چې دا کوم ډول کتاب ده. چوز ان ایڈجیکټیو فرام د باکس ټو ډسکرایب اټ، وایي له دغه باکس نه څه شی وکئ؟ یو صفت وټاکئ چې دغه کتاب تشریح کړي. یوزفل یعنې ګټور، بورینګ څه ستړی کوونکی، ایکسایټینګ څه شی ده؟ دلچسپ ته وایي، په زړه پورې ته. سیډ خفه کوونکی، فني یعنې څه شی اوسي؟ دغه خندهدار اوسي، مسخره. انټرسټینګ او سیلي. پارت سی کې ویل دي ان پیئرس نیم ټو بکس فار ایچ ایڈجیکټیو ان وائی. ښه، نو ګرانو زده کوونکو، پارت بی کې ویلي ول چې موږ ته یو باکس راکړی ده، هغې کې ایډجکټیوس لیکلي دي، صفتونه یې لیکلي دي. ویلي دي چې تاسو څه فکر کوئ دغه کتاب یې چې دلته موږ ته راکړی ده چې دا کوم رقم کتاب ده. یو ایډجکټیو یې وټاکئ او ووایئ چې دغه کتاب چې ده یعنې انټرسټینګ ده، بورینګ ده، یوزفل ده، یعنې تشریح کوي چې دغه کوم رقم کتاب ده. ښه، د دې ترڅنګ وکابلري برخه همدومره وله. راځو د ریډینګ سیکشن ته. د ریډینګ سیکشن کې موږ ته څه راکړی ده؟ یو ناول یې راکړی ده. په ګډه سره دغه ناول لولو. نو ګرانو زده کوونکو، د ریډینګ سیکشن کې یو ناول لرو د ډیوډ کپرفیلډ په نوم باندې. دغه ناول د لولو یې، داستان یې لولو. د دې ترڅنګ مخکې له دې نه چې موږ دغه پیراګراف شروع کړو، دغه ناول شروع کړو، ځینې پوښتنې کړي دي. اول راځو دغه پوښتنې لولو، بعد له هغې نه څه شی لولو؟ دغه ناول لولو. پارت اے کې ویلي دي هاو آفن ډو یو ریډ ناولز، تاسو څو ځلې یعنې څومره وارې ناولونه لولئ. نیم سم رایټرز یو لایک، وایي د ځینو لیکونکو نومونه واخلئ چې ستاسو خوښیږي. پارت بی read the summary of the story of David Copperfield، وایي د
David Copperfield د قصې لنډیز یې ولولئ which was written by Charles Dickens کوم چې د چارلز ډیکنز په واسطې سره لیکل شوی ده. A famous English writer چې چارلز ډیکنز څوک ده؟ یو نامتو انګلیس لیکونکی ده. خامتن ترازو David Copperfield. David Copperfield is the story of a boy whose father died 6 months before his birth. David Copperfield د چا قصه ده؟ د یو هلک قصه ده د چا پلار چې 6 میاشتې د هغه له زیږون نه مخکې څه شوی ده؟ مړ شوی ده. At first په لومړیو کې David lived happily with his mother and his beloved housekeeper. په لومړیو کې ډاوډ له خپلې مور سره او له خپل ګران کور ساتونکي سره یې ژوند کوو. پیګاټي چې د هغه هاوس کیپر نوم یې څه شی ده؟ پیګاټي ده. Later وروسته David's mother married Edward Murdstone. وروسته د ډاوډ مور له چا سره؟ له ایډورډ مردستون سره واده کوي. Who was very cruel and used to beat David a lot. څوک چې ډیر زیات ظالم او ډاوډ ته به یې وهل ټکول ورکول. Once while the stepfather was beating him یو ورځ کله چې دغه میرني پلار یې ډاوډ وهه David bit his hand. David څه وکړه؟ د هغه په لاس یې غاښ ولګاو. After that وروسته له هغې Marston sent David to Salem House Academy boarding school. وروسته له هغې نه یې دغه میرني پلار یې ډاوډ چیرته ولېږه؟ د سالم هاوس اکاډمي ته یې ولېږه. یو ښوونځی ده where he hardly received any education چیرته چې هغه ډیر په ستونزو سره زده کړې ترلاسه کوي. At the school په ښوونځي کې David became friend ډاوډ ملګری کیږي له چا سره؟ with Tommy Treadles له ټامي ټریډل سره and James Steerforth او له جیمز سټیرفورث سره. Due to the cruelty of the Murdstones د مردستون د ظلم له امله David's mother and her newborn baby died. د ډاوډ مور او د هغه نوې پیدا شوی ماشوم مړه کیږي. After the funeral د جنازې وروسته Murdstone decided to send David to London. Murdstone پریکړه کوي چې ډاوډ چیرته ولېږي؟ لندن ته ولېږي. To work in his warehouse چې د هغه په ګودام کې کار وکړي. In London په لندن کې David lived comfortably with Wilkins and Emma Micawber. ډاوډ په آرامي سره له ویلکینز او اما میکاوبر سره ژوند کوي. During this stay وایي د دغه اوسېدلو په دوران کې David remembered that his mother had talked about an aunt. د دغه اوسېدلو په دوران کې ډاوډ ته څه کیږي؟ ډاوډ ته په یادیږي چې د هغې مور د یوې ترور په اړه یې ورته ویلي وو who lived near Dover. دغه ترور یې چیرته اوسېده؟ د ډوور ته نږدې اوسېدله. One day یوه ورځ David decided to go to his aunt. ډاوډ پریکړه کوي چې خپل د ترور تر څنګ لاړ شي. So he walked from London to his aunt's a cottage in Dover. نو ډاوډ لندن نه چیرته ځي؟ ډوور ته ځي. خپل د ترور چیرته؟ یعنی کلیوال کور ته یې ځي. After meeting David له ډاوډ سره د ملاقات له لیدلو وروسته Aunt Betsy adopted David and sent him to Dr. Strong's school. دغه ترور یې چې بتسي نومیږي څه شی کوي؟ ډاوډ له ځان سره اخلي او هغه د ډاکټر سټرانګ ښوونځي ته لیږي. One of the best schools in Canterbury یو له غوره ښوونځیو په کانټربري کې. There هلته he received a good education and lived with Mr. Wakefield and his daughter Agnes.
هغه هلته په هغه ښوونځي کې ډېر ښې زده کړې ترلاسه کړې او له ښاغلي ویکفیلډ او د هغه لور سره چې اګنیس نومیږي ژوند کوي. After finishing school, David left Canterbury for London. David له Canterbury څخه لندن ته ځي and decided that he want to become a lawyer. او دا پریکړه یې وکړه چې هغه غواړي چې یو وکیل شي. He trained at Mr. Spinlaw's office. هغه روزنه ترلاسه کوي د ښاغلي سپینلا په دفتر کې. Where he met Spinlaw's beautiful daughter. چیرته چې هغه د ښاغلي سپینلا له ښکلي لور سره لیدنه کوي، ملاقات کوي. Dora چې نوم یې ډورا اوسي. David married Dora. David له ډورا سره واده کوي. But few years later she died. خو څو کاله وروسته هغه مړه کیږي. Soon after, ډېر ژر David met his school friends again. David د خپل ښوونځي له ملګرو سره دوباره ملاقات کوي. But after a series of events, خو له یو لړ ستونزو وروسته his friends سټریرفورډ ډرونډ د هغه ملګری چې سټریرفورډ نومیده هغه څه کیږي؟ ډوبیږي. Driven by sadness. وایي د خفګان له امله David left to Switzerland. David سویټزرلینډ ته ځي hoping to find comfort in the wild beauty of the Alps. په دې هیله چې د الپس په ځنګلي ښکلا کې څه شی لاسته راوړي؟ آرامتیا، آرامش لاسته راوړي. While living there, Copperfield worked on his book. هلته په اوسېدو سره کپرفیلډ څه کوي؟ د هغه په کتاب باندې کار وکړ. And sent it to traders. او چیرته معامله کوي یا هم سوداګرۍ ته یې لیږي. Who published it. څوک چې دا څه کوي؟ دغه کتاب خپروي. 3 years later, 3 کاله وروسته David Copperfield decides to go back to England. ډیوډ کپرفیلډ څه کوي؟ دا پریکړه کوي چې باید لندن ته لاړ شي. He married Agnes. هغه له اګنیس سره واده کوي. And later او وروسته became a successful novelist. ډیوډ کپرفیلډ نه یو بریالی ناول لیکونکی جوړیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ریډینګ سیکشن لوستلو نه بعد د ډیوډ کپرفیلډ ناول لیکونکی و هغه ریډینګ سیکشن مو ولوسته. اوس پاړډي کې موږ ته څه ویلي دي چې تاسو دغه ایونټس کومې پیښې چې له ډیوډ کپرفیلډ سره ترسره شوي دي هغه منظمې ولیکئ. ښه ما تر A نه تر J پورې الفابیټس دي دا مې څنګه کړه ومې لیکل او د دې ترڅنګ څه مې ولیکل هر ایونټ چې دا هغه یعنی کوم پیراګراف پورې اړه لري او اول دغه سره کومې پیښې ترسره شوي. ښه A چې دا هغه څلورم ایونټ ده. B چې دا دویم ایونټ ده. C اتم ایونټ ده. D اول ایونټ ده. E چې دا هغه پنځم ایونټ ده. F اووم ایونټ ده. G یې دریمه پیښه ده. H شپږمه پیښه. I نهمه پیښه. J لسمه پیښه ده چې له ډیوډ کپرفیلډ سره په ژوند کې واقع شوي دي. راځو اوس دغه ایونټس یې لولم درته. ښه په دې برخه کې کتاب David's aunt adopted him and sent him to a good school in Canterbury. د ډیوډ ترور هغه اخلي او هغه چیرته لیږي؟ په کینټربري کې یو ښه ښوونځي ته لیږي. David's stepfather sent him to a boarding school. د ډیوډ پلار هغه چیرته؟ یو بورډینګ سکول ته یې ولېږه. David wrote a book and his friend published it. David یو کتاب ولیکه او د هغه ملګري خپور کړ. David's mother got married to Edward Murdstone. د ډیوډ مور له ایډورډ مرډسټن سره واده وکړ. David worked at a lawyer's office in London and married Dora. David د یو وکیل په دفتر کې کار وکړ په لندن کې او له ډورا سره یې واده وکړ. David's friend died and he went to Switzerland. د ډیوډ ملګری ومړ او هغه سویټزرلینډ ته ولاړ. David's mother died and he was sent to work in London. د ډیوډ مور مړه شوله او هغه یې لندن ته ولېږه. David's first wife died. د ډیوډ لومړی میرمن ومړه. David became a famous novelist. David یو نامتو ناولست شو. And the last one, David married Agnes. David له Agnes سره واده وکړ.
Part E, match the ideas you underline to the events above and if summarize the text. Part A کې ویلي دي هغه ایونټس یا هغه آیډیاز چې تاسو له دغه ایونټ سره انډرلاین کړي دي خط مو ترې کش کړی هغه څنګه کوي هغه ورسره میچ کوي او پارت اف کې ویلي دي چې دغه ټیکس څنګه کوي سمرایز کوي یعنی لنډیز یې کړئ. نو ګرانو زده کوونکو دا و د 11 فصل 2 لوست چې په ګډ سره مو ولوسته. که بیا هم په دې برخه کې پوښتنه لرله کولی شئ له موږ څخه یې په کومنټونو کې وپوښتئ. Have a nice time till our next lesson.